بسم الله الرحمن الرحیم د بډګرام میډیا روم ویور زم حسن نسیم ناظرین په سکرین باندې کې تاسو ته کوم هلک ښکاری دا غا اسماعیل له چې کوم قدرتی تور باندې کې د ډکو د پیشاب د زینا محروم پیدا شه دی او ډاکټرانو ارزي تور باندې کې زره په تشي کې سورې کړ دې په اغازه کې د ډکو بارو کلمه چې دا غیبار راوخله کله چې دا مخ کې شپږ میاشتې مخ کې موږ در متعلق ویډیو وایرل کړه د کور تلاړو او پوره کوریج کو تاسو خلکو د سره لاس اخلاص وکړو تقریبا 1 لک روپے مالی امداد د سره وخت تاسو کړي خو در والد صاحب د هسپتال لبو ته در علاج معالجه شروع کړه د کې د وینیم کمی او ډیر مسایل وزتا هغه پیسې چې دی هغه در علاج لپاره پوره نشوي اوس چون کې در والد صاحب چې دی هغه جیل کې دی کیسونه پر اغلی او د پکور کې شاته د ماشوم لکته در نور یو رور چې دغه د 12 کالو دی یعنی کور کې داسې سوک نشته چې هغه در د علاج چې دغه وکي د پردي پکور کې پاتې کی نو تاسو خلکو ته دا پیل چې دا انتهایی غریب خاندان دی مستحق خاندان دی بل افتیلا من ډاکټرانو سره خبره کړه د ایوب میډیکل کمپلیکس کې در اپریشن بوي چیک اپ بوي او در په دغه باندې کې اپریشن باندې کې 70000 روپے راځي تاسو خلکو ته یو ځل بیا موږ اپیل کوو چې الله رضا دې پاره د سره دا تعاون وکړي او چې در ژوند چې دې زموږ د نور بچو شند کې شي ډیر په اذیت کې دې ډیر په تکلیف کې دې او تاسو دا څه وګڼئ چې دا موږ خپل بچو سره کوو نو 70000 روپے دي ټول مرګي دي کوم دوستان چې مار وي د سره تعاون وکړي زمان زیر الله دی دا ماشوم تاسو دی دا ماشوم زمار واره دی د لسی چللې د داسې چللې چې مخکې هم د مونږ دا ویډیو چې کومه مخکې هم ورکړې وه دلته او د پیشاب لار کته غټه لار چې کومه ده د غټو پیشاب لار چې دا بند وه دا کلمه د دې غاړې نه وتله او هغه چې کوم دی د ډېر وخت شو موږ سره مخکې خلکو تعاون کړی ولې هغه منې پوره مکمل د علاج نه دی شوی اوس ډاکټران دا وایي چې د بوزه کم ځای کې چې کته د اپریشن شوی د اسلام آباد کې د کته بوزه د کلمه ډیره پوره لګا دی چې لوګونه جړاو کینو د منګي عمر د کلمه ټوله بار شي کنه جی ډاکټرانو چې د کلمه چې د سر د اگې دانی عمر وي بیا دلته موږ راغلي د سرکاري ته موږ ډاکټرانو دلته نه پرې خلو موږ ته چې د علاقه کور ته نه پرې خلو موږ ته د کته بوزه نو موږ سره کته د فلو سو گنجائش صدقه نه و نو د علاج مخکې کړ دې تعاون خلکو لګ ډیر لیکن اوس دا دومره قاری صاحب چې د موږ سره د لږ ډېر څوک تعاون وکړي د کلمه چې دغه څرګنده ظاهره ښکاري ډېره بار شوې د هغې نه چې کوم دی وینه بهیږي نو هغه وایي چې موږ سره دې باندې د لږ څوک تعاون وکړي د الله د رضا دپاره مسلمان چې کوم دی وایي مسلمان سره دنیا کې خواله وکړه نو الله پاک به د دې اجر او بدله به تعالی آخرت کې راکړي نو عزتمندو څوک چې څوک اوري دا زموږ خبرې اترې دا ماشوم چې دی د پلار چې کوم دی هغه جیل شوی دی 11 کال هغه باندې سزا ده دلته څه کیس پرې راغلی و هغه کیس کې هغه جیل شوی دی اوس چې کوم دی شاته چې کوم دی دغه 3 زامن دي 2 هغه نور چې دی لږ لوی دی د وړوکی دی شاته کاروبار یا داسې څوک مزید هېڅوک هم نشته دی ادناکې کیس پرې راغلی و د ډاکې 11 کال هغې کې سزا شوی دی اوس کې موږ سره څوک تعاون کول غواړي زموږ نمبر د دا قاري صاحب ولیکي بیا به هغې کې ورکړو